عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. 15 اکتوبر د میاشتې په 13مه نیټه د بیت الهدى سیډني آسټرالیا نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه ده. د دې آیت ترجمه دا ده چې ته زما بندګانانو ته ووایه چې هغه خبره دې کوي چې د ټولو نه ښه وي. یقینا چې شیطان د هغوی ترمنځ فساد جوړوي. بېشکه شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. لکه څنګه چې تاسو په ترجمه کې واورېده چې خدای پاک خپلو بندګانانو له دا پیغام ورکړی دی چې هغه خبره کوي چې د ټولو نه ښه وي. دا وړومبۍ خبره ده. او بله دا چې خبرې خو همهغه ښې دي چې د خدای په نظر کې ښې وي. همدې لپاره خدای پاک د عبادي لفظ استعمال کړی دی، یعنی زما بندګانان. او په دې موږ پابند کړو چې کم زما بندګانان دي یا د دې خبرې لټون کوي چې زما بندګانان دي شي، نو اوس د هغوی خپله هېڅ خوښه نه ده پاتې. هغوی لوس پکار دا ده چې خپله مرضي خپله خوښه دې پرېږدي او زما خوښه زما مرضي دې ولټوي. ښه کارونه او هغه ښې خبرې دې ولټوي چې کومې زما یعنې د خدای پاک خوښې دي. د دې نور وضاحت خدای پاک په سوره بقره کې داسې فرمایلی دی چې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یا د خدای رسوله چې کله زما بندګانان تا نه زما باره کې تپوس کوي، نو هغوی ته ووایه چې زه همهغوی سره یم. دعا کوونکي چې کله ما ته آواز کړي نو زه د هغوی دعا قبلوم. نو پکار ده چې دعا کوونکي دې هم زما حکم قبول کړي او په ما ایمان راوړي چې هدایت بیا مومي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د عبادي یعنی زما بندګانان وضاحت داسې فرمایلی دی چې هغه خلک چې په خدای او د هغه په رسول ایمان راوړي همهغوی په عبادي کې شامل دي. او په عبادي کې د شاملېدو په وجه خدای پاک ته جوخت دی. او کم خلک چې ایمان نه راوړي هغوی د خدای پاک نه لرې دي. نو رښتونی عبادي جوړېدو لپاره خدای پاک فرمایي چې زما هر حکم ومنئ، خپل ایمانونه مضبوط کړئ، او چې دام کیفیت وي نو هر قسمه ښېګړه هر قسمه نیکي به تاسو ته ترلاسه کیږي، دعاګانې به هم قبلېږي. نو خدای پاک چې دا فرمایي چې زما بندګانان د هماغه خبرې او هماغه کارونه وکړي چې کوم د هغه خوښ دي، نو بیا لازماً خپل ایمانونه به هم زیاتول پکار وي. د خدای پاک د حکمونو لټون به هم پکار وي. خپل عمل به داسې جوړول پکار وي چې د خدای پاک په نظر کې ښه او احسن وي. او ښکلي وي. دا خو نشي کېدی
چې عملم یو شان وي तो अल्लाह ताला او خبرم بل شان. के खिलाफ हों, زموږ عمل خدای پاک د حکمونو خلاف وي उसके मुताबिक او نورو ته د موږ نصیحتونه کوو अल्लाह ताला ने ऐसे कौल د خدای او د رسول چې کوم حکمونه دي د هغوی مطابق. अल्लाह ताला फरमाता है خدای پاک د قول او د فعل داسې تضاد یوه لویه ګناه بللې ده. मा तक़ूलून मा ला خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چې یا مؤمنانو تاسو چې څه کوئ نه هغه وایي ولې. कि अल्लाह ताला के नज़दीक کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، چې د خدای پاک په نظر کې دا یوه لویه ګناه ده چې تاسو هغه خبره وکړئ چې په کومه تاسو په خپل عمل نه کوئ. دلته حضور د سیسیس باره کې تپوس وکړو چې دا چا دلته ایښی دی. بیا به وفرمایل چې دا غلط ځای کې پروت دی، اوچتې کوي او لږې مخکې کوي. बस कौल और بیا फ़िल حضور فرمایي अल्लाह ताला को نو د قول او د فعل बल्कि गुनाह है تضاد خدای پاک एक तरफ بیخي نه خوښوي، بلکې دا ګناه ده. ये दो یو طرف ته خو د انسان د ایمان دعوه کوي او بل طرف ته د داسې دوه رنګي وي، फरमाते हैं دا دواړه یو ځای نشي جمع کېدی. सुन रखो और खूब याद कर लो حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي تاسو زما خبره واورئ او ښه یاد وساتئ में ना हो چې د انسان पजीर नहीं होता خبرې که په رښتونې زړه نه وي او عملي طاقت په هغې کې نه وي نو اثر نه لري. जो गुफ्तगू कर रहा है یعنی پکار ده چې خبره دې رښتونې وي او څوک چې هغه خبرې کوي د هغه خپل عمل دې هم د هغې مطابق وي. ګینې نو داسې خبرې بیا هېڅ فایده نه کوي. कि वो बात कहो نو یقول التي هي احسن دا ده چې خبره هغه کوي چې ښه وي अल्लाह ताला की तारीफ के मुताबिक आसन है او د یو بنده د تعریف مطابق ښه نه بلکې د خدای د تعریف مطابق دې ښه وي. और बुराइयों से रोकने वाली है نیکۍ دې پې خورېږي او بدۍ دې پې ودرېږي. ये नहीं कह सकता دا نشي کېدی आजाद नहीं है چې هر انسان د خپلې خوښې تعریف مطابق دې دا ووایي چې د هغه په قول او په فعل کې تضاد نشته نو ځکه هغه مؤمن شو. که یو شرابي دا وایي چې زه شراب څکم तो ये नेकी नहीं او ته مسکا है ये आसन है څه چې زه وایم مغز کوم نو دا نیکي نه ده او نه احسنه خبره ده بلکې دا خو ګناه ده. आज़ादी के नाम पर دلته دې معاشرې کې न्यायाँ موږ ګورو की जाती हैं چې د ازادۍ په نامه आम की जाती हैं څومره بې حیایي خپجار کېږي नेट पर او په ټي وي انټرنیټ او په اخبارونو کې عمده‌و بې حیایانو اشتهارونه ورکړل کېږي. नंगे लिबास दिखाए जाते हैं د فیشن شو او د ډریس شوز په نامه بې ستره لباسونه ښودل کېږي. बेशक ऐसे लोगों के कौल और फेल तो एक हैं نو بېشکه د داسې خلکو قول او فعل یو دی خو د خدای پاک په نظر کې دا کارونه مکروه دي او د ګناه درجه لري. बस बाज लोग और नौजवान دا کارونه د خدای پاک د حکمونو خلاف دي. कहते हैं कि बड़ा نو ځینې خلک او زلمي د داسې خلکو نه متاثره شي जो कुछ जाहिर में है چې वही अंदर में है ډېر سم سړی دی یا ډېر سم خلک دي ظاهر او باطن د دوی یو دی، तो उन्हें याद रखना هېڅ चाहिए دوه رنګي پکې نشته. कि ये दो रंगी ना होना कोई नेकी नहीं है نو دوی ته یاد ساتل پکار دي इश्तिहार چې داسې دوه رنګي نه کېدل څه نیکي نه ده बस بلکې دا داسې ده چې لکه انسان د خپلې بې حیایۍ اشتهار ورکړي. ऐसे دا خدای پاک نه لرېوالی دی. करनी चाहिए نو په دې معاشره کې چې کوم ځوانان سړي او ښځې اوسېږي هغوی له ډېر کوشش کول پکار دی چې داسې ماحول نه د ځان بچ کړي. मुस्तकीम पर चलने की خدای پاک ته ټیټېدل پکار دي او هغه نه تل د اهدنا الصراط المستقیم دعا غوښتل پکار ده. ताला एक मोमिन से د شیطان نه د بچ کېدو دعا کول پکار ده.
जिनका उसने کم توقعات چې خدای پاک د یو مؤمن نه لري उनकी तलाश د करनी کوم حکمونه چې هغه یو مؤمن له ورکړي دي उन आसन चीजों की तलाश करने की कोशिश د هغوی لټون پکار और دی उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए د जिससे هغو अल्लाह ताला احسن سیزونو अपने د बंदों को لټون کوشش او هغوی لپاره جدوجهد کول پکار دی निशानदेही د کومو په ذریعه خدای پاک په خپلو بندګانانو رحم अपनी کوي रजा के तरीकों ने او समझाता خپل قرب ورته په نښه बंदे کړي की د خپل नेकियों पर खुश د رضا طریقې هغوی ته ښیي उसके अमल और कॉल की यकरंगी की वजह से बंदे को सवाब د بنده په نیکۍ خوشحاله شي او د هغه د عمل او د قول इन बातों की د तलाश یووالي په وجه هغه بنده د ثواب مستحق کی खुदा ताला د دې خبرو لټون لپاره یو مؤمن له پکار ده और गैर چې د خدای پاک د احکاماتو د لټون کوشش دی وکړي چې د احسن او د غیر احسن فرق ورته معلومه شي और उन लोगों में शुमार हो د هغوی حقیقت ورته معلومه شي कहकर पुकारा है او په هغو خلکو کې د هغه وشمېرل شي چې چاته خدای پاک عبادي ویلي دي दुआओं की कबूलियत की उन्हें नवीद और बिशारत दी है हम अहमदियों पर چاله چې د دعاګانو د قبولیت زیری ورکړی دی په مونږه احمدیانو خو په دې زمانه کې دا ډېره لویه ذمہواري ده ये ऐद किया है ځکه چې مونږه د زمانې امام منلی دی और फेल में دا لوزم کړی دی چې مونږ به خپل قول वो काम करें او فعل یو ساتو او هر هغه کار به کوو इसके लिए हर कोशिश करेंगे जो अल्लाह ताला او هغې لپاره به هر کوشش کوو چې کوم د خدای پاک په نظر کې ښه دی यकरंगी होगी अल्लाह ताला के बताए हुए زموږ قول او فعل به یو وي करीम की तरफ रुजू करेंगे د خدای پاک له طرفه ښودل شویو خو خبرو لپاره به موږ قرآن طرف ته رجوع کوو چېرته چې په سوونو حکمونه ورکړی شوي دي कि ये करोगे د احسن او د غیر احسن فرق واضح شوی دی पाने वाले बन دا ښودل شوي دي چې که دا کوئ ये करोगे نو د خدای پاک د قرب لارې به بیا مومئ मौरत बनोगे او که داسې مو کو نو د خدای پاک خفګان به نصیب وي निशानदेही करता हूँ ځینې خبرې به زه دلته په نښه کړم मुसलमानों को मुखातिब करके कि कुन مثلا خدای پاک فرمایي مسلمانانو ته से तामुरून बिलमारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر सबसे وتؤمنون بالله जिसे लोगों के फायदा के लिए یعنی تاسو د ټولو نه ښه امت یې तुम नेकी के چې د خلکو د فائدې لپاره پیدا کړی شوي یې تاسو د نیکۍ هدایت ورکوئ او بدۍ نه خلک ودروئ او په خدای پاک ایمان لرئ अल्लाह ताला ने अपने बंदों या इबादुर रहमान का मुकाम हासिल करने वालों خدای پاک دلته د خپلو بندګانانو इंसानों से یا د عباد الرحمن مقام ترلاسه کوونکو ډله د ټولو انسانانو نه بهتره ډله بللې ده कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक او دا بهتره ولې ده हसन को دا ځکه फेल में چې دی د خدای پاک له طرفه ښودل شوې طریقې مطابق خپل قول په فعل کې कि नेकी की हिदायत करते हैं خواله قائم کړی دی इंसानी ख्वाहिशात دې لپاره بهتره ده چې د نیکۍ هدایت ورکړي उस हिदायत की د نفس خواهشاتو پسې تلو پسې जो खुदा ताला ने د هغه هدایت تلقین کوي چې کوم خدای پاک د خپل قرب بخلو لپاره موږ لرا کړی دی खैर उम्मत हो कि बदी से रोकते हो فرمایي چې تاسو ځکه ښیئ हर बुराई چې د بدۍ نه خلک منې کوئ दूसरों को भी रोकने की तलकीन د هر ګناه او بدۍ نه په خپله هم ځان ساتئ او نورو ته هم د دېو نه د بچ کېدو تلقین کوئ तुम्हारा او دا دې لپاره چې د خدای پاک د خفګان نه بچ شئ او بیا دا چې ستاسو ایمان इसलिए तुम खैर په خپل خدای پاک باندې پوخ دی पर कायम हो نو ځکه هم تاسو د ټولو نه ښه امت یئ تاسو په دې قایم یئ په دې یقین قایم یئ چې خدای پاک तुम इस زمونږ هر قول
او فعل ویني. दुनिया के आर्जी रब تاسو په دې یقین قائم یئ، په دې ایمان قائم یئ چې د دې دنیا عرضي خدایان खुदा ताला زموږ ضرورتونه نه پوره کوي، بلکې هغه خدای पूरे करने वाला है। چې رب العالمین دی هغه زموږ ضرورتونه پوره کوي बात ऐसी है او زموږ دعاګانې اوري. जिसको दुनिया को भी बताओ। او دا یو داسې خبره ده खुदा ताला के साथ ताल्लुक जोड़ने چې دا دنیا ته مو وایي करने और चलने से چې ستاسو بقا خدای پاک سره تعلق आसाइशों او د هغه په حکمونو باندې په عمل کې ده، फिर खुदा په ताला دنیاوي آسایشونو करीम में او په عیاشو کې نه ده. बुराइयों की मजीद तफसील दी। بیا خدای پاک په قرآن شریف کې د هغو احسنو خبرو د نیکۍ او د بدن نور تفصیل ورکړی دی. مثلا دا یې فرمایلی دی چې मर्दों किराम والذین لا یشهدون الزور अल्लाह के बंदे واذا مروا باللغو مروا کراما، और जब लग چې هغه خلک هم د خدای پاک بندګانان دي چې د دروغو ګواهی نه ورکوي او چې د لغو خبرو د خوا نه تیریږي، نو په بزرګانه طور په هغوی کې د شاملېدو نه بغیر هلته نه تیر شي. دلته نه د دوو خبرو झूठी نه منع کړی شوي دي، یو د دروغو او بل د لغو خبرو نه. یعنی د دروغو ګواهی به نه ورکوئ، बल्कि दूसरी जगह موقع چې څنګه راشي د دروغو ګواهی نه به ځان ساتئ. بلکې یو بل ځای کې فرمایلی دي چې ستاسو د ګواهۍ معیار प्यारे और रिश्ते داسې پکار دی چې که هغه ستاسو خپل خلاف ځي، که ستاسو د مور پلار یا ستاسو د ډېر خوښ خلکو یا د خپلوانو خلاف، نو بیا به هم ورکوئ. ये معیار कायम نو دا معیار دی د صداقت د قیام. आसन में शुमार دا معیار چې قایم شي होगा जो نو په هغه احسن کې به شمیرل کېږي چې کوم خدای پاک احسن فرمایلی دی، का कुर्ब हासिल करने वाला बनता है। او د دې په نتیجه کې انسان هغه انسان جوړیږي چې د خدای پاک قرب ورته حاصل وي، होता है जो अल्लाह ताला نیکۍ کې نور ترقی کېږي बंदे हैं। او په هغو خلکو کې شمیرل کېږي چې کوم د خدای پاک حقیقي بندګانان دي. या अय्युहा الذین आमनू بیا د वकूलू कौलन رښتینولۍ باره کې خدای پاک نور فرمایي چې अल्लाह का یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، कहो چې یې مؤمنانو जो पेशदार د خدای پاک تقوا خپله کوي او هغه خبره کوي چې پیشدار نه وي بلکې رښتیا، سمه او صفا خبره دی. कायम रखने के लिए دا هغه احسن دی जिसको چې د رښتینولۍ معیار قایمولو لپاره د کولو او د خورولو حکم خدای پاک ورکوي. तो सच्चाई के ये معیار नजर नहीं आते। خو که موږ خپل اجازې واخلو نو د رښتینولۍ دا معیار موږ ته نه ښکاري. कितने په هر قدم हम जायजे लें نفساني خواهشات ولاړ وي. अपने खिलाफ موږ که جاج واخلو نو څومره خلک موږ کې داسې شته چې که ضرورت راپېښ شي نو د ځان خلاف ګواهي ورکولو له به هم تیار وي، अपने یا प्यार د خپل مور پلار خلاف به ګواهي ورکړي، और फिर ये معیار یا د هغو خلکو خلاف چې خوښه وي. की रोजमर्रा की गुफ्तगू कारोबारी मामलात او بیا دا معیار قایم کړي वगैरह जो हैं چې د هغوی د روزمره خبرې اترې کاروباري معاملې وغیره چې کومې دي कहीं ना هغه د هر قسمه پیشدارو خبرو نه دفاع کوي. मफादात आड़े आ जाते हैं یو نه یو ځای کې یا خو ذاتي مفادات یا بیا د خپلوانو مفادات مخې ته راشي और गलती یا خپل नफسانیت مخې ته راشي او خپلې غلطۍ منلو ته بیا خلک تیار نه وي. बनाने की कोशिश की जाती है ताकि अपनी जान बचाई जाए کوشش دا وي ताकि अपने چې دا خبرې د پیشدار وشي چې خپل ځان دې هغوی بچ کړي یا خپل مفادات ته ترلاسه کړي شي. आसन हुकूमत د قول سدید د معیار قیام د خدای پاک के अल्लाह ताला को यही احسن حکمونو کې یو حکم دی. یا ویل دا پکار دی چې خدای پاک لپاره احسن هم دا دی इस हुक्म पर अमल हो چې رښتیا دی د هر قسمه झगड़ों से लेकर پیچ نه پاک وي، मुआशरती झगड़ों او که په دې حکم عمل وکړي شي نو زموږ کورنو جګړو نه واخله تر نورو معاشرتي جنګونو پورې دا ټول به ختم شي.
نه به بیا مونږه عدالتونو له د تلو څه ضرورت لرو او نه به قضا ته د تلو څه حاجت وي. د سولې ماحول به هر طرف ته قایم شي. د راتلونکي نسلونو د صداقت معیار به هم اوچت شي. بیا د صداقت د معیار د ترلاسه کولو نصیحت سره سره نور دا تاکید هم فرمایلی دی چې په کومو مجلسونو کې رښتیا خبرې نه وي او پرېوتې او لغوې خبرې پکې کېږي، هغو مجلسونو نه فوراً پاڅئ. کوم ځای کې چې د خدای پاک د تعلیم خلاف خبرې وي، هغو مجلسونو ته مه ځئ. دا پرېوتې او لغوې خبرې په دې زمانه کې ځینې وخت په لاشعوري طور د کور مجلسونو یا خپلو مجلسونو کې هم روانې وي. د نظام خلاف خبره وي. ډېر ځل ما دا ویلي دي چې د عهدهدارانو خلاف که خبرې دي نو ماته وایي، ماته ورسوئ. که ښکته د هغوی اصلاح نه کېږي لګیا ده نو. خو مجلسونو کې چې کېنئ او دا خبرې کوئ نو دا بیا لغوې خبرې دي، ځکه چې دیونه اصلاح نه کېږي، دیونه بیا فتنه او فساد او نورې جګړې پیدا کېږي. بیا په دې زمانه کې په ټي وي ګنده فلمونه دي، په انټرنیټ باندې انتهایي ګنده او غلیظ فلمونه دي، ګډاګانې او سندرې دي. داسې سندرې دي چې پکې د هندوانو جوړ کړي د خدایانو په نامه غوښتنې کېږي په ځینو هندوستاني فلمونو کې، یا د هغوی لویي بیانېږي چې د یو او د ټولو نه لوی او د طاقتور خدای نفي کېږي، یا دا اظهار پکې وي چې لکه دا کم خدایان چې هغوی جوړ کړي دي، دا بوتان، دا د خدای ته د رسولو وسیلې دي. نو دا هم لغویات دي، شرک دی. شرک او دروغ یو څیز وي. نو داسې سندرې هم نه دي اورېدل پکار. بیا فیسبوک یا ټویټر یا د چیټ وغیره چې کومې نورې وسیلې دي په انټرنیټ، نو په هغې باندې مجلسونه لګېدلي وي او ډېرې بېهوده او بربنډه خبرې په ځینې وخت کېږي چې کله یو بل سره جنګ وکړي نو بیا ځینې ځوانان هغه خبرې ما ته هم راواستوي، نو مخکې پکې پخپله هم شامل وي. او دا داسې خبرې وي چې یو شریف انسان یې نشي اورېدی او نه یې کتلی شي. د ډېرو لویو او ښو خاندانونو هلکانو جنکۍ پکې شامل وي او خپل ننګ پکې ظاهروي. نو یو احمدي لپاره د دې نه بچ کېدل ډېره ضروري خبره ده. یو احمدي مسلمان لپاره خدا حکم دی چې د احسن قول لټون دې وکړي، د هغه احسن لټون چې په نیکۍ کې زیات کړي چې د خدای پاک خاص بندګانان شي، او کم لعنت چې په داسې خلکو پرېوځي هغې نه بچ شي. بهرحال ډېر داسې احسن اقوال دي چې خدای پاک موږ ته ښیلی دی. د نیکۍ لارې خپلول او نورو ته ښیل یو احسن کار دی. د بدۍ نه منع کول او نور خلک منع کېدل او نور خلک منع کول دا هم یو احسن کار دی. خدای پاک یو مؤمن ته حقیقي عبد ته عمده وایي چې ستا قول پکار ده چې احسن وي. یو ځای کې فرمایلی دی چې ولکل وجهة فهو مولیها فاستبقوا الخیرات، چې د هر تن یو مطمع نظر وي چې په ځان یې مسلط کړی وي، نو پکار ده چې ستاسو مطمع نظر د دا وي چې په ښو خبرو کې د وړاندې کېدو کوشش وکړئ. نو په نیکۍ کې د وړاندې کېدو کوشش چې به کوئ نو قول او عمل دواړه به احسن وي، د هغې مطابق به وي چې څه خدای پاک غواړي. چې نیکۍ کې د وړاندې کېدو کوشش کېږي نو بیا به یقینا شیطان نه او د هغه د حملو نه د بچ کېدو کوشش به هم کېږي. دا شروع کې چې د کم آیت تلاوت ما وکړو هغې کې خدای پاک فرمایلی دی
چې ان شیطانو ینزغ بینهم، چې یقینا شیطان د دوی ترمنځ فساد ڈالتا ہے. یعنی د انسانانو ترمنځ فساد جوړوي. بہت سے معنی ہیں، اکثر ہم جانتے ہیں شیطان وہ د ہے شیطان هم ډېر مطلبونه دي. خدا کے حکم کے خلاف اکثر مطلبونه نه موږ خبر یو. شیطان هغه دی تکبر، چې د رحمان بغاوت خدای د حکم خلاف هر خبره کوي، اور کبر استقبال کوي، بغاوت کوي او نقصان رسوي او دې طرف ته انسان لمسي. دلوں د حسد په اور کې غرض کے جیسا کہ سوځي، نقصان رسوي، په زړونو کې وسوسې پیدا کوي. اور جس کے کرنے غرض دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې هر ښه خبره چې د کولو حکم یې خدای پاک ورکړی دی، هر احسنه خبره چې د کولو حکم یې خدای پاک ورکړی دی چې حقوق الله او حقوق العباد دې پرې پوره کړی شي، شیطان د هغې خلاف حکم ورکوي. شیطانی بد نزغه یا د نزغه مطلب دا دی چې شیطانی خبرې یا مشورې خلاف بھڑکانا چې مقصد یې دا وي چې خلک د یو بل خلاف راوپاري کہ شیطان او فساد جوړ شي. انسان کے لیے نو خدای پاک فرمایي وہ مبینہ چې شیطان د انسان اگر تم میرے عدو مبینه دی، یعنی ښه ښکاره دشمن دی. آسن باتوں کو نہیں که تاسو زما بندګانان نشوئ ان پر عمل نہیں کرو گے، او هغه ټول احسن کارونه او خبرې مونه کې رحمان خدا کے په هغې باندې عمل ونه کوو، نو بیا د رحمان خدای د بندګۍ نه به وځئ اور شیطان او تمہارے د شیطان غېږ کې به پرېوځئ. تکبر بھی پیدا کرے گا، او شیطان به تاسو کې دروغ هم پیدا کړي، کبر دوسروں کو نقصان پہنچائے کبر به هم پیدا کړي، بغاوت به هم در کې پیدا کړي او نورو ته زیان رسولو طرف ته به هم تاسو ورواړئ. حسد کی آگ میں بھی جلائے گا. په زړونو کې به هم وسوسې پیدا کړي، صلی اللہ علیہ وسلم نے د حسد په اور کې به هم وسوځئ. کہ تم لوگ رات کو سوتے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی وقت الفلق اور الناس چې د شپې چې ویده کېږئ نو آخري دوه سورتونه یعنې سوره فلق او الناس شیطانی خیالات دا درې ځله ووایئ او په ځان یې وپوکئ برائیوں سے محفوظ رہو. چې د شیطاني خیالاتو د وسوسو او د بدو نه پڑھ کر یہ بھی محفوظه شئ ہم نے ان سے محفوظ رہنا. او دې طرف ته د ستاسو پام وي. دعا ہو یعنې ولو نه پس هم دا خیال هم وي چې موږ به د دې نه بچ شو. خدای پاک نه دا دعا کوو چې موږ د دې نه بچ ساته. شیطان سے بچنے کی حالت بھی نو حسنه خبره بایله کېږي، نیکۍ کې د زیاتېدو او د شیطان نه د بچ کېدو حالت به موله وي چې د خدای پاک اس سے مدد دعاؤں کے هم ساتھ در سره وي. ہدایت طلب کرتے ہوئے اس کی هغه ته دعاګانو سره هغه نه هدایت غوښتو سره سره کوشش ہوگی. د هغه د احکاماتو لټون او د شیطان نه د بچ کېدو کوشش د هم وي. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي فاسد بنانے چې شیطان همیشه دې خبرې ته ناست وي چې انسان گمراه کړي یا د هغه اعمال فاسد کړي، اور کسی ان تر دې چې د نیکۍ په کارونو کې هم هغه گمراه کول غواړي نماز پڑھتا ہے او د سره څه قسم فساد جوړولو تدبیر کوي. شعبہ فساد کا ملانا چاہتا ہے. انسان چې مونځ کوي نو په هغې کې هم د ریا د قسم فساد پکې جوړول غواړي، یعنی د مزګزاره په زړه کې داسې خیالونه پیدا کړي. کے حملے سے یو امامت کوونکی هم په دې بلا اړول غواړي، نو د هغه د حملو نه هېڅکله هم بې خوفه کېدل نه دي پکار، تو اس کا گویا ځکه چې د هغه حملې په فاسقانو او په فاجرانو خو ښه ښکاره وي. کرنے سے وہ هغوی خو لکه د هغه ښکار دي، خو په زاهدانو هم موقع پا د حملې موقع هغه چرې پرېږدي نه، او په یو نه یو رنګ موقع چې ورته ترلاسه شي نو په هغوی حمله وکړي. باریک شرارتوں سے په کومو خلکو چې د خدای فضل دی او هغوی د شیطان هر وړوکي نه وړوکي جو بھی خام هغوی د شیطان د هر وړوکي نه وړوکي شر کبھی کبھی خبر لري، ہیں. هغوی خو د خدای نه د بچ کېدو لپاره خدای پاک ته دعاګانې کوي. خو کم خلک چې لا کچا او کمزوري دي هغوی پکې کله نه کله مبتلا شي.
د ریا او د عجب وغیره نه بچ کېدو لپاره یوه ملامتي فرقه ده چې خپلې نیکۍ پټوي او ګناهونه څرګندوي. یعنې یوه فرقه داسې ده چې وایي چې خپلې نیکۍ مه څرګندوئ خو خپلې بدۍ څرګندوئ، چې څوک دا ونه وایي چې دا ډېر نیکان خلک دي. نو فرمایي چې هغوی دا ګڼي لکه چې په دې به موږ شیطان د حملو نه ځان بچ کړو، خو زما په نظر کې هغوی هم کامل نه دي. د هغوی په زړه کې هم د غیر یعنې د غیر الله خیال دی. که داسې نه وي نو هغوی به یې چې داسې نه کول. انسان په معرفت او په سلوک کې هله کاملېږي چې د هېڅ قسمه او د هېڅ رنګ غیر الله د هغوی په زړه کې پاتې نه شي. او دا فرقه د انبیا علیهم السلام وي، او دا یوه داسې کامله ډله وي چې د هغوی په زړونو کې د غیر وجود بیخي معدوم شوی وي. خو بهرحال دینه دا نه دي ګڼل پکار چې دا مقام انبیا ته ترلاسه کېږي، نو ځکه دې لپاره د کوشش هېڅ حاجت نشته چې هغوی نه بغیر بل څوک یې حاصلولی نه شي. په ډېرو مواقعو حضرت مسیح موعود علیه السلام پخپله هم دا فرمایلی دي چې تاسو خپل معیارونه کوشش کوئ چې اوچت کړئ، بلکې فرمایلی دي چې ولیان شئ، ولی پرستان جوړ نه شئ. بیا خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمونه موږ ته وړاندې کړې ده چې دا تاسو لپاره اسوه حسنه ده. په دې د عمل کوشش وکړئ. د شیطان د حملې نه بچ کېدو لپاره خپل پوره کوشش پکار دی. دې لپاره لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي احسن قول ضروري دی. په هره معامله کې د خدای پاک په احکاماتو باندې نظر ساتل ضروري ده. بیا خدای پاک دعا هم خیلی ده. د قرآن شریف چې کوم اخري 2 سورتونه دي چې پکې د شیطان د هر قسم حملو نه د بچ کېدو دعا ده. او بیا خدای پاک دوسری کې فرمایي و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. چې کته ته د شیطان له طرفه لمسون کې خبره رسیدلې ده، داسې خبره چې شیطان ورسوي چې د احسن قول خلاف وي، نو د خدای پاک پناه وغواړئ. د خدای پاک پناه ته د راتلو ډېره زیاته دعا کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، لا حول ولا قوة الا بالله وایي. خدای پاک چې د هر څه نه خبر دی او هر څه اوري، هغه دا امید انسان له ورکوي چې که دعاګانې په ښه نیت شوې دي نو یقینا چې هغه اوري. دلته به دا خبره هم زه واضحه کړم چې د حسد اور شیطان پکې پخپله هم سوځېدلی دی او د ادم د اطاعت نه انکار کړی و او بهر ویستلی شو، او بیا دا قسم کړی دی چې انسانان به هم په دې اور کې سوځوي. نو دا اور یو ډېر خطرناک څیز دی. همدا د حسد اور د معاشرې د بې سکونۍ وجه وي. نو هر احمدي ته د دې نه د بچ کېدو ډېر زیات ضرورت دی، او په خاص ډول دې نه د بچ کېدو لپاره خدای پاک ته ډېرې په سره دعاګانې کول پکار دي. د شیطان حمله د 2 قسمه وي. یو طرف ته خو هغه خدای پاک سره د تعلق ماتولو لپاره حمله کوي، او بل طرف ته د هغه دام کوشش وي چې د انسان چې کم تعلق انسان سره دی هغه د مات کړي. خو یو احسن قول خدای پاک سره مینې طرف ته انسان بیایي، او د خدای پاک له خاطره د انسان مینه د بل انسان په زړه کې هم پیدا کړي. یعنې لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې د خدای حقونه او د بندګانانو حقونه هم په احسن قول پوره کېدی شي. نو دا کومه ناره چې موږ پورته کوو چې مینه ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه، نو پردي خلک هم دې نه ډېر متاثره کېږي، او زموږ مجلسونو له چې هغوی راشي نو د دې ذکر نه بغیر نه پاتې کېږي. خو
خو که موږ یو بل لپاره د دې اظهار نه کوو بار میں جماعت کے سامنے نو بیا دا ناره بې فایدې ده. کہ رحماء د خدای پاک دا حکم دی او بار بار ما جماعت ته وړاندې کړی دی رافت کا سلوک کرو، چې رحما بینهم چې یو بل سره ډېر د رحم او د رافت سلوک وکړي، د مینې او د محبت سلوک وکړي. داسې خلک چې کوم دي هغوی صحیح مؤمنان دي. دا د مؤمن نښه ده. د زورورو تقریرونو په ذریعه که موږ څومره د ثابتولو کوشش وکړو چې دا زموږ ناره ده چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچ چرم نه، او بیا که دا وایو چې زموږ د جماعت د یووالي دا یو مثال دی، خو دا څومره کوششونه چې زموږ دي د دوی حقیقي اثر به ومله کېږي چې کله موږ په خپلو کورونو په خپل ماحول کې هم همدا فضا جوړه کړو چې یو بل سره به د رحم سلوک کوو، یو بل سره به د عفو سلوک کوو. دا هم یوه داسې نیکي ده چې خدای پاک یې په خاص طور تلقین فرمایلی دی. فرمایي چې ولیعفو ولیصفحوا، چې معاف کوي او د عفو نه کار واخلي. غرض دا چې د خدای پاک داسې حکمونه بې شمېره دي چې د خدای پاک قرب ته ترلاسه کېږي، خو دا دنیا داسې ده چې په هر قدم شیطان مخې ته راشي او په ډېرو موقعو هغه زموږ قول او په فعل کې تضاد پیدا کړي او موږ د هغو خبرو نه لرې کول غواړي چې د کومو د کولو حکم خدای پاک یو حقیقي مؤمن او عبدالرحمن ته فرمایلی دی. نو موږ ته یاد ساتل پکار دي چې شیطان خو به خپل کار کوي، هغه خو د آدم د پیدایش راسې د خدای نه وخت غوښتی دی چې ماله وخت راکړه چې دا چا ته چې ته غواړې چې زه سجده وکړم دا به د سمې لارې نه لرې کړم، او بیا دا ویلي وو چې دوی کې به ګڼ شمېر به زه داسې بې لارې کړم چې هغوی به ما پسې روان وي، عبدالرحمن به کم وي او د شیطان بندګانان به هغوی زیات وي. خدای پاک ورته هم دا فرمایلی دی چې څوک تا پسې روان شو نو هغوی به زه جهنم ته واچوم. په دې زمانه کې هم لکه څنګه چې ما مثالونه ورکړ چې ډېر څیزونه داسې دي چې د خدای پاک خفګان طرف ته انسان بیایي. د دې څیزونو سم استعمال کې څه قباحت نشته، خو د دې غلط استعمال د بدیانو د غلاظتونو د ګناهونو د خورولو یوه لویه وسیله جوړه شوې ده. همدا څیزونه د نیکۍ د خورولو وسیلې هم دي، لکه ټي وي دی. دا معلوماتي او علمي خبرې هم ښیي، خو بې حیایي هم د دې په وجه عامې دي. په دې زمانه کې د ټي وي د ټولو نه ښه استعمال خو موږ احمدیان یا جماعت احمدیه کوي. ما د جلسې په ورځو کې د خلکو پام دې طرف ته ګرځولی دی او په ځینو د هغې اثر هم شوی دی. هغوی ما ته وویل چې مخکې به موږ MTA نه کتو، خو ستاسو په وینا ستاسو په پام ګرځولو موږ MTA کتل شروع کړو، نو افسوس کوو چې مخکې ولې نه کتو. مخکې ولې دې سره تړون نه جوړ کړی. زه نو دا ویل چې هفته یا 10 ورځو کې زموږ علمي او روحاني معیار کې ډېره اضافه وشوه. د جومات باره کې موږ ته صحیح خبرې معلومه شوې. نو زه یو ځل بیا یادګیرنه کوم دې طرف ته ډېر پام وکړئ. خپل کورونه د هغه انعام نه فایده پورته کوونکي جوړ کړئ چې کوم خدای پاک زموږ تربیت لپاره
زموږ علم او په روحانیت کې د اضافې لپاره موږ راکړی دی बस हमें कोशिश چې करनी زموږ نسلونه कि अपने आप को په احمدیت باندې قایم پاتې شي. अब खुतबात के نو अलावा موږ د کوشش کول پکار دی लाइव प्रोग्राम आ چې रहे हैं موږ जो MTA سره یو تړون جوړ کړو. اوس د خطبو نه علاوه نور هم ډېر پروګرامونه نیغ په نیغه په MTA را روان دي او دا پروګرامونه که یو اړخ ته د دیني او د روحاني طریقې سبب جوړیږي، نو بل اړخ ته دا د इसलिए कि जमात के علمي طریقې وسیلې هم دي. هر کال جومات په لکونو ډالرې په دې خرچ کوي چې د جومات د خلکو تربیت دی وشي. मालूम करेंगे که د جومات خلک دیونه فایده نه اخلي نو ځان محرومه کوي. और जमात की सच्चाई پردي خلک خو اوس همدې پروګرامونو نه ښه فایده پورته کوي لګیا دي او د جومات صداقت هغوی ته څرګندېږي او هغوی د خدای پاک د توحید बस او د اسلام د حقانیت نه خبرېږي لګیا دي او صحیح ادراک حاصلې لګیا دي. अहमदियों को भी نو د دې ځای اوسېدونکي MTA او دنیا کې چې کم نور احمدیان اوسېږي هغوی ته هم پکار ده چې MTA نه د استفاده وکړي. की एक और बरकत भी है कि ये د MTA یو برکت دام دی जमात को खिलाफत چې دا جومات د خلافت سره د تړلو یوه لویه وسیله هم ده. बस इससे फायदा उठाना चाहिए. د خلافت د برکات سره د تړلو یوه لویه وسیله هم ده، نو دې نه فایده اخیستل پکار ده. तो उसने इस अकल को इस्तेमाल करके خدای پاک انسان له आसानियों के समान पैदा عقل ورکو، نو هغه د عقل استعمال को او د خپلې اسانه سامانونه یې جوړ کړل. خدای پاک فرمایي किया. जालना माल अलर्ज़ ज़ीनतन ज़ीनतन लहा إنا جعلنا ما على الأرض زينة उसे यकीन हम زينة لها لنبلوهم उन्हें आजमाएं कि कौन बेहतरीन अमल करता है. बस यहाँ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. जीनत करार देकर उसकी अहमियत भी बयान फरमा दी. یعنی په ځمکه چې هر څه دی هغه یقینا موږ د زینت سامان کړی دی چې موږ د هغوی ازمیښت وکړو چې څوک ښه عمل کوي. دلته د ځمکې هر څیز یې چې زینت بللی دی، نو په دې د هغې اهمیت هم بیان فرمایلی دی. هر نوی ایجاد چې موږ کوو هغه هم زینت بللی دی او د هغې اهمیت یې بیان کړی دی. बस हम خو فرمایي چې د هر څیز اهمیت په خپل ځای دی، फायदा उठाओ خو د هغې فایده عمله کېدی شي मद्देनजर چې احسن عمل ورسره وي. ये इजादात हैं نو موږ ته دا نصیحت دی भी है چې د دې ایجاداتو نه فایده واخلئ، मुताबिक काम किया जाए. خو احسن عمل د نظر وړاندې ساتئ. دا ایجادات دي د دې ښایست هم په دې کې دی چې د دې نه دی د خدای د رضا سره سم کار واخیستی شي، जैसा कि पहले मैंने دا نه چې فتنه او فساد دې پې جوړ شي. टेलीविजन ही है که احسن عمل ورسره نه وي نو همدا څیزونه ابتلا شي، لکه څنګه چې ما مخکې مثالونه ورکړه. बहुत से घर همدا ټي وي دی چې فایده هم ورکوي او ابتلا هم جوړېږي. बच्चे खराब हो रहे हैं इसलिए कि आज़ादी के नाम पर ډېر کورونه داسې دي چې د انټرنیټ او د چټینګ په وجه بربادېږي لګیا دي، जा रहा है. ماشومان خرابېږي. دا هم ځکه अब چې د ازادۍ په نامه د خدای پاک له طرفه आसन अमल को सामने د ورکړې شوي څیزونو ناجایزه فایده اخیستل کېږي لګیا ده. حقیقي عبد لپاره خو حکم دا دی چې تل احسن عمل او احسن قول خپل وړاندې ساته او د هر کار مقصد د خدای پاک رضا پکار ده چې وي. بهرحال د قرآن شریف بې شمېره حکمونه دي، शुरू में भी मैं د هر حکم تفصیل دلته نشي بیانولی. अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है یوه خبره ده چې د کومې طرف ته زه پام ګرځول غواړم او په دې باره کې مشورو کې هم لږ ډېر څه ویلي دي. के बारे में हमें सब خدای پاک یو ځای کې فرمایي او دا خبره د احسن قول باره کې تل د نظر وړاندې ساتل پکار ده. कौलों में मन दआ इल्लल्लाह है دا د خدای پاک ډېره خوښه ده. فرمایي
और इससे ज्यादा अच्छी बात किसकी होगी چې जो अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाता है ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه نه زیاته ښه خبره به د چا وي چې خلک د خدای پاک طرف ته رابلي बंदे से او د خپل د ایمان مطابق عمل کوي उसकी توقع की जा او وایي چې زه خو فرمانبردارانو کې یم. نو دا هغه ښکلی تعلیم، هغه ښکلی خبره ده چې توقع یې د یو حقیقي عبد कि यकूल अल्लाह है نه کېږي او په کار ده چې وکړی شي. बात किया करो जो सबसे अच्छी है और सबसे دا د کوم آیت چې ما شروع کې تلاوت کړی وو پای کې خدای پاک فرمایلی دي लेकिन چې یقول التي هي احسن، چې داسې خبره کوي چې د ټولو نه ښه وي एक बात में او د ټولو نه ښه خبرې هغه دي چې د کولو حکم یې خدای پاک ورکړی دی. अल्लाह की तरफ बुलाओ. خو په دې آیت کې فرمایي अब खुदा چې دا ټولې ښې خبرې खुद भी अपना जायजा लेना होगा. د یوې خبرې کې راغونډې شي. په دې آیت کې د هغوی خلاصه ده چې د जा रहा है ټولو نه احسن قول دا دی چې خلک د خدای پاک طرف ته راوبلئ. اوس چې څوک د خدای پاک طرف ته خلک رابلي نو هغه ته پکار ده چې په خپله د ځان جاج ده هم واخلي कि मैं چې هغه په خپله په هغو خبرو تر کومه حده عمل کوي. अल्लाह ताला ما شروع کې ویلي وو چې خدای پاک فرمایي چې تاسو په خوله هغه خبره एक करना होगा. چې ستاسو په خوله هغه خبره نه ده راتلل پکار چې کومه ستاسو په عمل کې نشته، ځکه چې دا ګناه ده. ताबे करना होगा. نو لکه څنګه چې ما ښه په تفصیل ذکر وکړو چې کوم ته نور خلک د خدای پاک طرف ته رابلي هغه ته پکار ده چې خپل قول او فعل د یو کړي او ځان د په مکمل طور د خدای پاک د مرضي تابع کړي. कॉल कोई नहीं है. دا د अल्लाह ताला को बहुत اسلام د تعلیم اعلی ترین مثال دی बुलाने چې خدای پاک طرف ته خلک رابلئ अपने अमल भी ځکه چې دې نه لوی قول او احسن قول بل یوم نشته अमल सारे वो अमल है او دا د خدای پاک ډېر خوښ دی. हिदायत के मुताबिक है, خو دې لپاره नेकियों को نو تاسو خپل عمل هم की जरूरत के मुताबिक है, صالح کوئ. इस्लाह का मूजिब है. यहाँ صالح عمل هغه دی چې د خدای پاک साले की एक د هدایت مطابق دی، जिसका نیکی ترې خورېږي، से कोई ताल्लुक د नहीं. وخت ضرورت سره سم دی او د اصلاح سبب وي अब मसलन पहले मैं जिक्र कर او रहा د اصلاح سبب وي. دلته د صالح عمل یو مثال به ورکم چې نیغ په نیغه دې سره څه تعلق نشته خو تاسو ته واضح کولو لپاره ضروري هم دی. लेकिन اوس لکه د مثال په طور ما مخکې ذکر وکړو माफ करना چې معاف کول یو ښه کار دی. خدای پاک فرمایي چې د معاف کولو عادت جوړ کړئ. नाम ले साले خو یو غل چې د غلا عادت لري यहाँ یا یو قاتل چې د قتل عادت لري د هغه معاف کول احسن کار نه دی के लिए او نه عمل صالح دی. से रोकने के लिए دلته به عمل صالح دا وي दी जाए. چې معاشره د نقصان نه بچ کولو لپاره او بدۍ نه तरह की बहुत منع کولو لپاره हाल داسې تل د سزا ورکړي شي چې کوم بار بار د غلطي کوي او له قصده یې کوي. और कोई नहीं है. ये ऐसा काम है जो अल्लाह ताला دغه رنګ نور ډېر مثالونه دي. خدای پاک فرمایي چې د دعوت الله کوونکي نه ښه بل څوک نشته. دا یو داسې کار دی چې د خدای پاک ډېر خوښ دی. خو څوک چې دعوت الله کوي هغه ته یاد ساتل پکار دی چې دعوت الله کوونکي لپاره صرف دعوت الله کافي نه ده بلکې د هغه هر عمل پکار ده چې صالح عمل دی وي. जाना मेरा دا نشي کېدی چې یو طرف ته خدای انسان دا وایي چې दूसरी तरफ زه د خدای پاک خاص بنده یم बच्चों का हक अदा न कर او ځکه د خدای پاک پیغام رسول په ما فرض دی، निगरानी خو بل طرف ته دی هغه د خپل ښځو او د خپلو بچو حقونه نه پوره کوي. कोई یا ښځه دی इस्लामी د अहकाम خپل کور दूसरे د نگرانۍ او د بچو د تربیت طرف ته خدای پام نه لري का लिबास یا کوم نور اسلامي احکامات چې دی په هغې د عمل نه کوي और तकद्दुस لکه د ښځې د جامې چې د حیا او د تقدس حکم का तो ख्याल न हो. اسلام ورکوي او د هغې طرف ته پام نه وي خو تبلیغ لپاره سرګرمي لري. कोई इस्लाम कबूल نو که د داسې یو تن په تبلیغ چې اسلام قبول کو तो कहेगा او بیا قرآن ولوستو कि मुझे तो तुमने نو ورته به وایي چې ما د خو د تبلیغ کړی وو خو قرآن خو د حیا او د پردې حکم ورکوي نو ته خو په دې په خپله عمل نه کوې. इसी तरह और बहुत सी बुराइयां हैं. झूठ है, चुगलखोरी है और बहुत से गलत काम हैं. उनकी इस वजह से माफ़ी नहीं हो जाएगी.
कि कोई तबलीग बहुत همدغه شان نور هم ډېرې بدۍ دي لکه دروغ او چغلي کول आसन او نور داسې ډېر غلط کارونه. अमल نو دا به په دې معاف نشي چې څوک تبلیغ ډېر ښه کوي. सार करने वाला हो कि मैं फरमाबरदार خدای پاک فرمایي अमल इताअत करने वाला چې ښه خبره چې څوک کوي तमाम हुक्म पर نو هغه د خپل عمل هم ښه کوي समेना व अताअना او د دې خبرې زار دی کوي چې هغه فرمانبردار دی، की मुसलमान کامل اطاعت کوونکی دی او په ټولو حکمونو د سمینا او اطاعنا ناره پورته کوي. कि इस बात को याद عمده د یو حقیقي مسلمان نښه ده. अल्लाह ताला के को बहुत पसंद है. نو په دې حواله زه د استرالیا د جومات پام دې طرف ته ګرځول غواړم چې دا خبره یاد لرئ چې خدای پاک अपने अमल अल्लाह ताला چې خدای پاک دعوت الله ډېر خوښوي. خو دې لپاره دې سره سره او का नमूना दिखाने की जरूरत دا کار کولو لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې خپل عمل هم د خدای پاک د حکمونو مطابق جوړ کړئ है. यानी करीब है او د کاملې فرمانبردارۍ او د اطاعت نمونه وښایئ. बल्कि बर आजम है. دا ملک چې آبادي یې आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, 3 میلیونو ته جوخته ده शहरों तक महदूद है. خو د رقبې په لحاظ ډېر لوی دی बेशक बाद शहरों का بلکې ځان له یو بر اعظم دی. लेकिन خو بهرحال آبادي یې زیاته نه ده او تر یو څو ښارونو محدوده ده सार او بېشکه چې د ښارونو ترمنځ فاصله هم د ځینو ښارونو ترمنځ فاصله هم ډېره ده. خو لکه څنګه چې ما په جلسې کې ویلي وو چې لجنه काम पहुंचाना خدام او انصار او جماعتي نظام ته पैदा करना د تبلیغ کار طرف ته پوره توجه ورکول پکار ده. زموږ کار پیغام رسول دی، अपने काम के نتایج پیدا کول د خدای پاک کار دی. तो इंशाअल्लाह ताला नताइज भी पैदा होंगे. कोई हमें यह ना कहे कि हम तो जमात که موږ خپل کار जानते नहीं. سره سره خدای پاک د دعاګانې هم کوو نو انشاءالله نتایج به پیدا کیږي. मैंने ईद वाले दिन څوک دې موږ ته دا ونه وایي چې موږ جماعت احمدیه نه پیژنو. देखा स्टूडियो का तो प्रोग्राम ما اتفاقا د اختر په ورځ د MTA چې کوم پروګرام و هغه وکتو जो है खालिद सैफुल्लाह साहब دلته د سټوډیو نه چې کوم و कि 1989 में 89 में हज़रत मसीह राबे نو دلته زموږ نائب امیر صاحب خالد سیف الله صاحب راته وویل लग रही थी چې په کال 1989 کې چې کله حضرت المسیح رابع رحم الله تعالی چې د मुताबिक اختر او د جمعې مونځ دلته کړو نو دا جمعه ډېر لوی ښکارېدو इस वक्त तो او زیات نه زیات था 2,500 کسان अल्हम्दुलिल्लाह وو هغه وخت دلته अल्लाह ताला का او اوس د هغوی د خیال مطابق 2,500 کسان راغلي وو. बढ़ाई. लेकिन जब मैंने सोचा هغه وخت په فوري طور خو زما رد عمل هم دا و چې الحمدلله कि तकरीबन او دا چې د خدای پاک شکر کول پکار دی چې دا شمېر زیات شو. خو पाकिस्तान और फिजी से بیا چې ما سوچ وکړو نو ورسره راته دا فکر هم پیدا شو چې تقریبا 40 کاله پس هم دا شمېر زیاتره د پاکستان او د فجي نه د راغلي احمدیانو دی. मुकामी په تبلیغ به شاید چې یو 2-3 تنه احمدیان شوي او هغه هم موږ سنبال نه کړی شو. ये तादाद په 40 کالو کې دلته 40 مقامي کسانو هم احمدیان کړی شوي نه دي. जहाँ की तादाद में इजाफा یعنی په کال کې पाकिस्तान और फिजी هم یو احمدي جوړ نه کړی شو. ऑस्ट्रेलिया की دا شمېر چې زیات شوی دی نو دا زیاتې په پاکستان او په فجي کې د شمېر د کمی په وجه شوی دی. आंखें बंद नहीं करनी चाहिए د استرالیا और इनको د جماعت په کوشش نه ये फिक्र की बात है نو موږ له پکار ده چې په حقایقو د سترګې پټې نه کړو लोगों के अलावा او دا همیشه خپل وړاندې ساتل پکار دی. دا د فکر خبره ده، کم از کم ما لپاره خو دا د ډېر فکر خبره ده. ऑस्ट्रेलियन जॉब कराते हैं अपने आप همدغه شان د مقامي خلکو نه علاوه چې کوم په شروع کې دلته آباد شوي وو की आबादी जो पहले اوس د استرالیا خلک بللی شي. यहाँ अरब और दूसरी कौमें भी आबाद हुई हैं उनमें भी तबलीग की ज़रूरत है. बाकायदा प्लान करके फिर तबलीग की मुहिम करनी चाहिए. او مقامي آبادي چې ऑस्ट्रेलियन लोगों में मैंने देखा है مخکې نه دلته آباده ده ने का د هغوی نه علاوه عرب او نور هم ډېر قومونه دلته آباد شوي دي. هغوی ته هم د تبلیغ ضرورت دی. باقاعده منصوبه بندۍ نه پس रابطे करके د تبلیغ مهم کول پکار دی. د استرالیا خلکو کې ما کتلي دي چې هغوی د اورېدو حوصله لري او خبره کول غواړي او خواهش لري कबूल
که تعلقات جوړ کړی شو رابطې هم جوړې کړي او هغوی ته ورسېدی نو یو څو سید فطرته خلک به پکې خامخا داسې راوځي چې حقیقي دین به قبول کړي. د هرې طبقې خلکو ته د اسلام د امن د مینې او د ورورولۍ پیغام رسول زموږ کار دی. میلبورن کې چې ځینې خلک ما سره ملاو شو نو هغوی احمدیان خو پیژني خو اکثر هغوی کې داسې وو چې د اسلام د حقیقي پیغام نه خبر نه وو. هغوی دا ګڼل چې د احمدیانو بس یو تنظیم دی چې ښه اخلاق لري او ملګري شته خو د اسلام بنیادي پیغام ته تر هغوی نه دی رسېدلی نو دې طرف ته پام پکار دی. یو مخلص ملګري ته په جلسه کې انعام ورکړل شوی و چې هغوی د رنځورتیا نه باوجود هم د اسلام د امن د پیغام چې کوم فلایر و هغه یې د 100,000 په شمېر کې تقسیم کړی و. په ټول ملک کې تاسو وایي چې ستاسو شمېر 4,000 ته جوخت دی. زما خو خیال دی چې ډېره زیات دی او که 15,000 کسانو هم یا د هغې هم په نیمه 2,000 دا فلایر تقسیم کړی وی نو 10 میلیونه خلکو کې دا خورېدی شو. یعنې د اسټرالیا نیمې آبادۍ ته به پیغام رسېدلی وی. د اسلام دا سم تصویر په یو کال کې خورېدی شو او بیا به تبلیغ لپاره یو بل پمفلټ تیار و بلکې د دې 4مه برخه بلکې 10مه برخه هم تقسیم شوې وی نو د میډیا پام به هم دې طرف ته ګرځېدلی وی او بیا اخبارونو به دا پیغام راخسته وی. په ډېرو ملکونو کې داسې شوي دي د امریکې په شان ملک کې هم همداسې شوي دي او بیا باقي کار د هغوی په ذریعه وشي. میډیا سره تعلقات خو شته او توجه هم بېشکه چې ښه ده ما لیدلې ده خو دا تعلقات او توجه د اسلام حقیقي پیغام خپرولو لپاره استعمالول پکار دي. دلته مشران او بوډاګان خلک د نورو ملکونو نه ډېر راغلي دي هغوی ته هم زه دا وایم او دلته به هم ورته ووایم چې هغوی څه کار روزګار نه لري په کور کې وزګار ناست دي نو خپل وخت یې وقف کړي او په پلیټونه وغیره د تقسیم کړي د جومات لټرچر د یوسي تقسیم دې کړي او تبلیغ دې وکړي. دا عدد شمار چې کوم ما وښیل دا صرف د احساس پیدا کولو لپاره و. زه خبر یم چې د اسټرالیا کې چې کوم د چاپ خرچه ده نو د اسټرالیا جومات لا د دې متحمل نه دی که 15 یا لس پنسه یا که په 1 سنټ هم که یو لټرچر چاپ کیږي نو که په زیات شمېر کې هم چاپ کوي نو دومره خرچه پرې راځي نو 10 میلیونه لپاره به کم نه کم 15 لکه ډالر پکار وي خو بهرحال په لکونو کې دا چاپ په لکونو کې هم که دا چاپ کړی شي او دا کېدی شي نو څه دومره لویه مسله نه ده او ډېر کار پې کېدی شي. باقي لکه څنګه چې ما وویل چې که پرس سره تعلق وي پرس سره رابطې وي نو هماغه بیا ډېر کار وکړي. د وینې د اتیاتو وغیره چې کومه منصوبه ده دا هم تاسو کوئ ما اورېدلی دي خو که د اسلام نوم سره منصوبه کړو نو د اسلام د امن تعلیم به په دنیا واضح شي او انشاءالله بیا به توجه پیدا شي او نورې لارې به پرانیستلی شي او دې کار لپاره ټولنه اهمه خبره دا ده لکه څنګه چې ما ذکر هم وکړو چې خدای پاک فرمایي چې ستاسو عمل د صالح وي نیکۍ کې وړاندې کېږئ او په خدای باندې ایمان هم کامل وي دعاګانو طرف ته پام وي. خدای پاک دې موږ خپلو هغو بندګانو کې شامل کړي چې نیک عمل کوي او په نیکۍ او په فرمانبردارۍ کې وړاندې موسي او د هغه د رضا مطابق دې موږ کارونه وکړو او نیکې نتیجې دې هم خدای پاک پیدا کړي. زموږ شمېر دې د دې ځای د مقامي خلکو په شمولیت هم زیات شي خدای دې وکړي. د لمونځ نه پس به یوه غایبانه جنازه هم کوو چې د محترمې صاحبزادې امة المتین صاحبې ده. دا د حضرت مسلم موعود رضی الله عنه لور
او د مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب اهلیه وه. कल परसों ईद वाले दिन په 14 اکتوبر د شپې تقریبا 12 بجې په ربوی کې د دوی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. پرون یا بله ورځ د اختر په ورځ د دوی تدفین شوی و. دوی په قادیان کې په 21 دسمبر په کال 1906 کې پیدا شوي وو. د دوی پیدایش په قادیان کې دارالمسیح کې شوی و. حضرت احمد جان او حضرت خلیفة المسیح ثانی هغه وخت دوی لپاره ډېرې دعاګانې کړې وې. دا د حضرت سیده مریم صدیقه صاحبې لور وه او د حضرت خلیفة المسیح ثانی د دې اهلیې نه عمده یوه لور وه. عمده ایک یو اولاد و دې اهلیې نه، او دا د حضرت ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب رضی الله عنه نوسیه وه. حضرت ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب د حضرت خلیفة المسیح ثانی مامام و. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه خپلې لور لپاره یو څو نظمونه لیکلي وو چې په کلام محمود کې د اطفال الاحمدیه کې ترانې په نامه چاپ شوي دي. یو شعر پکې داسې دی چې میری رات دن میں سے ہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے. بہرحال د حضرت خلیفة المسیح ثانی اولادو په خاص طور په لوڼو کې په واړو کې ما دا خبره لیدلې ده چې د هغوی خدای پاک سره ډېر نږدې تعلق و او منځونو کې به ډېره باقاعدګي وه، او نه صرف باقاعدګي بلکې ډېر په الها او په توجه به منځونه کول. اوږد اوږد منځونه به هغوی کول. دوی ټولو د دوی خاوند میر محمود احمد ناصر صاحب مبلغ هم و، ژوند یې وقف کړی و. سپین کې هم مبلغ پاتې شوی دی او امریکا کې هم. نو دوی له هم هلته هغوی سره د اوسېدو موقع ترلاسه شوې وه او د مبلغ د اهلیې په حیث چې کوم د هغوی حق و هغه یې پوره کړی و. سپین کې چې کله مسجد بشارت جوړ شوی و نو دوی هملته وو. نو د هغې تیاری او د اخلي پخلي کارونو کې دوی هغه وخت ډېر کار کړی و. باقاعده نظام نه و. حضرت خلیفة المسیح رابعه هم ذکر کړی و چې کومه شپه به چې دوی 3 بجې د کار نه فارغ شول نو ډېر به خوشحاله و چې نن خدای پاک د وده کېدو موقع راکړه. شپې ناوخته پورې دوی کارونه کړي دي او د خدای پاک په فضل هغه تقریر چې کوم په مسجد بشارت کې شوی و هغه ډېر کامیابه شوی و. د مېلمنو د خلیفة المسیح لپاره روټۍ به دوی په خپله نګرانۍ کې پخوله، ځکه چې باقاعده د لنګر انتظام هلته نه و. امریکې کې هم پاتې شوی و. یو اوږده موده یې کیلیفورنیا کې تېره کړې وه. هغه وخت هلته د جومات حالت داسې و چې واشنګ ماشین وغیره داسې څیزونه هغه وخت هغوی سره نه وو. نو جامې وینځلو لپاره یا د کور نور کارونو لپاره که څوک به مدد لپاره به وړاندې شو نو دوی به نه منله او د کور کارونه په خپله کولو عادت یې لرلو. لجنه مرکزیه پاکستان کې هم په مختلفو عهدو د سکرترې په توګه خدمت کړی دی. خلافت سره ډېر د وفا تعلق و. زما ترور وه، خو د خلافت نه پس چې کوم تعلق و هغې کې احترام، مینه، محبت او عزت ټول ډېر زیات شوي وو. په وړومبي کال چې دلته لندن ته راغلی وه نو چاته ویل چې زه خو به اوس بې تکلفۍ سره خبرې به ونه کړی شم. اوس تېر کال هم جلسې له راغلی و. ډېره بیماره وه خو بیا هم جلسې له راغلی وه او هغوی سره بیا ملاقات هم شوی و. د دوی 4 زامن دي او یوه یې لور ده. خاوند یې لکه څنګه چې ما وویل مکرم میر محمود احمد ناصر صاحب، او په زامنو کې 2 ژوند وقف کړی دی. یو ډاکټر غلام محمد فاروق صاحب، دوی امریکې نه پی ایچ ډي کړی وه په کمپیوټر ساینس کې او نن سبا په ربوی کې دوی کار کوي د صدر انجمن په دفترونو کې. او دویم زوی چې ژوند یې وقف کړی دی امریکې کې و خو بیا دوی نوکري پرېښوده او دلته لندن ته راغله. هلته ما سره دی محمد احمد صاحب. دلته راغلی و خو د خپلې مور د وفات په وجه یو څو ورځې مخکې ربوی ته لاړه.
د دوی ډېر په وفا خدمت کوي او خدای پاک د ولې نورم توفیق ورکړي او د مرحوم درجات د بلند کړي. د دوی یو لور ده چې په هالند کې اوسېږي او یو زوی ډاکټر دی چې په دبي کې وي او په امریکا کې. خدای پاک د دوی ټولو له جماعت له خلافت سره د وفا د تعلق توفیق ورکړي. محترم میر محمود احمد ناصر صاحب هم اوس ځان ډېر یوازې محسوسوي. خدای پاک د هغوی له په خپل فضل د سکون کیفیت عطا کړي او چې کمې دی هغه خدای پاک هم په خپل فضل پوره کولی شي. یو اوږدې مودې پورې یو ځای چې انسان چا سره نو بهرحال احساس خو بیا کېږي. خدای پاک دې د مرحومې درجات بلند کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.